زه ستاسو له ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دومره لنډ تنګ وخت کې زما محفل کې موږ تاسو ټایم راکړو. بله استاد مولوي صاحب په ډېرې زبردست خبرې وکړې چې کوم ضرورت کوم د دوه کسو منځ کې یووالی راولي د هغې په تاسو ته مثلا بیان کړه، خبرې مو کړې. نن حقیقت کې ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې د دوو مسلمانانو منځ کې روغه کېږي. د دې اجر چې الله پاک څومره ورکوي نو هغه سره سم نه دی، هغه دې الله زموږ له ټولو نصیب کړي. او موږ داسې بله ورځ پسکاڼو کې یوه مسله وه، موږ لاړو هغې کې روغه موغه وکړه، خدای پاک وکړه. نو په سهار له موږ کتل نو هغې کې هغې یو بل څه بیا ویډیوګانې جوړولې، یو بل څه ناست وو. نو ما ملګرو ته ویل چې بېګا یو بل پسې دې ټوپکې ګرځولې، تمانچې یو بل پسې ګرځولې. نن دا د یو ځای ناست دي او کور یې روغ شو، نو دا د دوی فایده وه که دا زموږ فایده وه. نو په وراني کې خیر نشته، په امن کې خیر دی چې موږ یو بل سره څومره مسلې استاد یې څنګه خبره وکړه. حقیقت کې نن د شیطان دپاره ډېره د خفګان خبره ده چې وایي ولې دا دوه کسان د دې دا کور روغ شو. نو دا شیطان خو دا خبرې نه غواړي، موږ له دا په کار هم دي. موږ خو زه سړی د ډېر د الله پاک شکر وباسي چې د هغې مسلې یو درېمګړی مشر راپاسي او هغې له لاړ شي او کېږي دا نن سبا کوم حالات دي وګورو، مهنګایي ده یا دومره مسلې دي، هر سړی په خپلو مسلو کې دومره ډوب دی چې هغه سره د خپل کور ورکولو هم ټایم نه وي. نه باغ یو سړي به څنګه ورشي، دې کې یو سړی راشي او تاسو ته کښېني نو ځای ما هغې سړي ته د الله شکر وباسل پکار دی چې بهی داسې څوک شته چې راپاڅېدل او زموږ منځ کې د صلح خبره وکړي او موږ له کور روغ کړي. نو څومره مسلې چې په علاقو کې موږ وکتل، ډېرې غټې مسلې زموږ په دې علاقو کې پرتې هم دي، د دښمنو هم دي، دغه هم دي، خو د اړه نه چا کار نه دی کړی. ګوره الله پاک په هر ځای کې موجودي، خو په دې جرګه کې چې ستا نیت صفایي او اړه ته صفایي نو الله پاک درسه ځان ښودلی دی چې بهی خو ته درې کسان یې نو څلورم به درسه الله پاک ناست دي. نو چې الله پاک په یو ځای کې ناست دی نو څنګه به خبره نه کېږي. خو موږ له اخلاص پکار دی چې موږ د اړه نه راپاسو او څنګه چې مولوي صاحب وویل چې موږ مخکې شو په دې نه هله به زموږ کار کېږي، هله به موږ الله پاک د دې نه غټ عمل او بل د ثواب شی بل نشته چې د دوو مسلمانانو منځ کې کوم خفګان راغلی او هغې کې موږ راپاسو، هغې له کور روغ کړو. موږ خپل ځانونه دا وایو محترم معلوم ناست دي مشران، دا ټول زموږ مشران دي، خو چې کوم ځای کې څه مسلې دي بلکل موږ خو ورته ځان وقف کړی دی خبرو ته چې بهی خپل کار روزګار خپله مسله به وروسته یې خو لومبی به د خپلو علاقې د خپلو مشرانو د دې خبرې به مخکې نه چې کوم ځای کې هم څه ضرورت وي انشاءالله موږ ته نو تاسو موږ ته هر وخت ویلی شئ، انشاءالله د الله د رضا به راځو او هغه مسله به حل کوو. چې ورځې صفایي څنګه ما خبره وکړه زه داسې یو روغه به نه وي چې هغه به الله پاک نه کوي، خو اخلاص پکار دی انشاءالله. چې څومره مسلې دا به که خیري موږ تاسو په شریکه که خیري ختمو، خو هغه دلته یې په هر کلي کې هغې کې به دې ته نه ګورو چې هر ځای کې او ماشاءالله په شیرجانا کې تاسو ته پته وه چې ډېرې غټې مسلې وي، ډېرې 302 مسلې خو هلته اوس هم زما په خیال تقریبا 28 دشمنیان د چلیږي په یو یونین کونسل کې 28 نه 28 دا ټول د موړو او د دې خبرې دي. نه د یو سړي دښمني لري نه بیا هم ګزاره کېږي، خو چې په یو کلي کې چې نه ډېره ګرانې نو هغې کې موږ ماشاءالله څه وکړې 2-3 روغې به کې داسې وي چې کومې خطرناکې وي هغې کې اني ټایم مسله جوړېدی شوه نه هغه خدای پاک وکړې موږ الله وکړې موږ یې سره بانو ولې موږ نیت ورته صفا و. بل موږ چې څومره وکتل زموږ ځوانان دي هر مشر له پکار دي چې دې څنګه استاد یې دا خبره وکړه چې بهی د خپل کور تپوس پکار دی. موږ څومره زموږ چې کوم نوی نسل را روان دی را ټول په نشو طرف ته روان دی. وګورو موږ دې کې آیس دي او د آیس خو داسې نشه راغلی چې دې هغه ټولې نشې فیل کړي دي، ټولې دې کې یو سړی ایسوس کې 3 ورځې د یو سړي خوب نه نه لري به هغه لیونۍ چې لیونۍ نه به کور هم جنګ کړي چې کوم ځای کې مایس کلی کېږي لومبی د خپل کور تنګ دی، دا نه چې بهر وروسته خو به د خلک تنګ دي، خپل کور کې دې مشران وروڼه خویندې ټول میندې دا ټول تنګ دي. نو موږ له په خپلو کشرانو هم لږ نظر پکار دی چې بهی تپوس دې کوو، د مونځ ټایم کې تپوس کوو، ماښام ولې کور ته لیټ راغلی ولې دا دې د لاسه موږ ته ډېرې غټې مسلې جوړېږي. خو دا وګورو شوکې ډاکې مړي دا څه دا دې دپاره دي دې کې کېږي ولې چې هغه ته هغه نشه بیا پیسې اوسه نه وي او هغې دپاره خامخا څه کوي. دې کې موږ دا پکار دی چې هر سړی خپل کور کې څومره خپل کشران دا هر څه بلکل کنټرول کړي، ټوله ورځ چې څومره وګرځېدو نو چې وګورو نو په سلو لس مسلې نه لسو کې به 2 مسلې د دې نشې د لاسه جوړي چې وایي دا سړی یا نشه کوي یا هېڅ کوي یا دا هغې د لاسه جوړي. نو موږ خپل ځوانان هم په دې کې لږ کنټرول پکار دی ځکه چې دا زموږ زموږ د ملک نسل دی دا به زموږ ملک ځي به روښانه کېږي به یو ځای ته رسېږي چې هغې اوس نه په دې څیزونو لګیا شي نو هغې به سبا د څه وکړي نورې مسلې به ډېرېږي نو دا موږ له کنټرول پکار دی. بل مشران ناست دي دې کې موږ
دې خبره کې ډېره جرګې مشران تلي راغلي نو د ټولو هم زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دې کې چا خبره کړې وه تللی راغلي وو الله پاک دې د هغې ته هم د دې ثواب ورسوي او الله دې د هغې عزت هم دې کې څومره ملګرو منډه والې ده موږ به پکې وخت وخت تپوس کوو ما دې څه لګیا وو نن ماشاءالله دا هغه ټولو ستړه دا وه چې نن دا دی د دوی کور روغېږي نو دې نه غټه خبره بله نشته بل دا جرګه چې